बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंगा को द क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स خو د کاینامیټکس د شروع کولو نه مخکې مونږ یو لیکچر د برانچز اف فزیکس په حواله باندې کړی و چې په هغه کې مونږ یو برانچ ویلی و، هغه ته مونږ ویلی و څه شی میکینکس. هغه ته مونږ یو برانچ ویلی و په برانچز اف فزیکس والا لیکچر کې چې میکینکس زمونږ سره د فزیکس هغه برانچ دی چې په دې کې موږ څه سټډي کوو؟ موشن سټډي کوو. د چا؟ د میکروسکوپک باډیز یا د غټو باډیانو موشن سټډي کوو او د موشن کاز پکې سټډي کوو. د موشن کاز پکې سټډي کوو او یو خبره بله کړې وه چې د دې افیکټ هم پکې سټډي کوو. د چا افیکټ پکې سټډي کوو؟ د موشن افیکټ هم پکې سټډي کوو. خو اوس زموږ سره میکینک چې دی هغه زموږ سره په دوو برانچونو کې ډیوایډ شوی دی فردر، او یو ته ویلی شي کاینامیټکس، بل ته ویلی شي ډاینامیک. میکینکس چې دی زموږ سره په څو برانچونو کې ډیوایډ شوی دی؟ په دوو برانچونو کې. یو ته ویلی شي کاینامیټکس، دویم ته ویلی شي ډاینامیکس. دویم ته څه ویلی شي؟ ډاینامیکس. اوس که ته سوچ وکړې زمونږ چې سیکنډ نمبر چپټر دی په 9 فزیکس کې، نو هغه صرف او صرف د کاینامیټکس په حواله باندې دی. ډاینامیک چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی؟ وروستو دی. نو په دې اوس موږ څه کوو؟ دې چپټر کې موږ به اوس کار سټارټو. په کوم چپټر کې؟ په کاینامیټکس چپټر کې. نو یاد ساته ډاینامیکس به بیا په نیکسټ چپټر کې بل چپټر دی هغه کې به بیا وایم، خو کاینامیټکس چې دی دا زموږ سره د میکینیک هغه برانچ دی چې په دې کې موږ څه سټډي کوو؟ د باډیز موشن سټډي کوو وداوټ اټس کاز. څه سټډي کوو؟ د باډي موشن سټډي کوو، خو د دې موشن کاز پکې نه سټډي کوو. مطلب د موشن کاز څه خو فورس یې که نه، نو مطلب دا دی چې فورس پکې نه سټډي کوو. څه شی پکې سټډي کوو؟ صرف او صرف موشنز پکې سټډي کوو. نو ډیفینیشن لیکم چې دا لږ صفا کوم. اوس کاینامیټکس کې موږ څه کوو؟ په کاینامیټکس کې به موږ کوو څه شی؟ د برانچ آف میکینکس، د برانچ آف mechanics, the branch of mechanics in which we study motion without its cause. د کاینامیټکس چې دی د برانچ آف فزیکس، د فزیکس هغه د برانچ آف میکینکس، د میکینکس هغه برانچ دی چې په هغه کې موږ څه سټډي کوو؟ موشن سټډي کوو وداوټ اټس کاز. نو ټیک ده چې موشن پکې سټډي کوو، خو د وداوټ اټس کاز مطلب څه دی؟ نو د وداوټ اټس کاز مطلب دا دی چې د موشن کاز زموږ سره څه فورس وي. کله چې ته په یو باډي باندې فورس لګې نو دا باډي څه کوي؟ موشن کوي. نو د موشن کاز چې دی فورس دی، او فورس په دې کې موږ څه کوو؟ نه سټډي کوو. څه پکې نه سټډي کوو؟ فورس پکې نه سټډي کوو. نو صرف او صرف موشن پکې سټډي کوو او فورس پکې نه سټډي کوو. د موشن کاز پکې نه سټډي کوو. نو تاسو ته مې وویل چې د موشن کاز څه دی زموږ سره؟ فورس دی که نه؟ نو مطلب د خبرې څه شو؟ مطلب زما د خبرې دا شو چې په دې کاینامیټکس کې به موږ صرف او صرف موږ څه سټډي کوو؟ موشن به سټډي کوو، د دې کاز به نه سټډي کوو. ټیک شو؟ اوس راځو
چې موشن څه ته وایي، ریسټ څه ته وایي. ښه جي ریسټ زموږ نیکسټ ټاپک چې دی هغه دی ریسټ ان موشن. صحیح ده. خو د ریسټ ان موشن نه مخکې تاسو پوزیشن وپېژنئ چې پوزیشن څه ته وایي. ځکه چې زه به پوزیشن په ریسټ او موشن کې به یو ټرم یوز کوم پوزیشن، د هغه نه مخکې چې تا پوزیشن نه یې پېژندلی نو ته به ریسټ او موشن څه وپېژنې. نو پوزیشن طرف ته راځو چې اول ته پوزیشن وپېژنې. ټیک ده، د یاد ساته چې پوزیشن څه شی دی زموږ سره. پوزیشن زموږ سره دی، د دې ډیفینیشن داسې دی چې پوزیشن represents the location of a body. Position represents the location of a body with respect to position represents the location of a body with respect to some reference point. او دغه ریفرنس پوینټ ته یو نوم وایي، هغه ته څه وایي؟ اریجن. د ریفرنس پوینټ ته لکه څه وایي؟ اریجن. ښه، د ریفرنس پوینټ ته څه وایي؟ اریجن وایي. نو پوزیشن موږ ته څه شو کوي؟ پوزیشن موږ ته د یو باډي لوکیشن شو کوي. د یو باډي لوکیشن مطلب څه و چې دا باډي په کوم ځای باندې پرته ده. خو یاد ساته چې دا لوکیشن به موږ ته د څه په بیس باندې شو کوي؟ د یو ریفرنس پوینټ یا د اریجن په ریسپیکټ کې به موږ ته وایي چې د دې باډي پوزیشن چې دی، د دې باډي لوکیشن چې دی د دې پوینټ نه په دومره فاصله باندې دی، په دومره میټره باندې دی، که هر څه خو تاسو به څه په دې کې پوزیشن کې به سره دوه ټرمونه وي. یو ټرم به څه ریفرنس پوینټ وي. ریفرنس پوینټ به تاسو مست وي او لوکیشن به ته هله شو کولی شي د یو باډي چې کله تاسو سره څه ریفرنس پوینټ یا اریجن. صحیح ده. نو پوزیشن به تا پیژندلې چې پوزیشن واپس ته وګوره چې پوزیشن represents the location of a body with respect to some reference point او د ریفرنس پوینټ ته څه وایي؟ کال اریجن. د ریفرنس پوینټ ته اریجن وایي. صحیح ده. مثال په تور باندې کته وی چې یو کس دی هغه د یو ریفرنس پوینټ ورکی، یو خاص پوینټ شو کې هغه کې چې د دې ځینه په دومره فاصله باندې دی، نو تاسو وکړو د دغه کس لوکیشن دی شو کو، خو څه په بیس باندې دی شو کو، د څه په ریسپیکټ کې دی شو کو؟ د یو ریفرنس پوینټ، د یو خاص پوینټ په ریسپیکټ کې دی شو کو چې دغه ریفرنس پوینټ ته اریجن وایي. صحیح شو. اوس چې دی موږ پوزیشن وپېژانده، نو اوس به موږ څه وکړو؟ موږ به اوس راشو دغه طرف ته، د ریسټ ان موشن طرف ته. څه طرف ته؟ د ریسټ ان موشن طرف ته. نو ګوره ورته ښه، ریسټ ان موشن لول به زه څه وکړم؟ ریسټ به وکړم. ریسټ چې دی دا زموږ سره څه کوي؟ دا a body، د دې ډیفینیشن داسې دی: a body is said to be an state of rest. A body is said to be in state of rest if it doesn't change its position with respect to surrounding. ٹھیک شو. یو باډي به ستا سره کله په ریسټ کې، یو باډي به ستا سره هله په ریسټ کې کله چې دا باډي خپل پوزیشن څه کوي؟ نه چینج کوي. پوزیشن نه چینج کوي. نو تاسو ته مې وویل چې پوزیشن مې تل اول ډیفاین کړ چې پوزیشن څه مطلب دی.
چې کله یو باډي خپل پوزیشن نه چینج کوي د خپل سراونډینګ سره، او سراونډینګ څه شی دی؟ نو سراونډینګ د دې باډي نه چې غیر چاپیره هر څه دی هغه څه دی؟ د دې باډي سراونډینګ دی. صحیح ده؟ اوس که یو باډي خپل پوزیشن چینج کوي د خپل سراونډینګ په ریسپیکټ کې with the passage of ټایم تیریږي او دا باډي خپل پوزیشن چینج کوي، نو دا باډي به په سټیټ اف موشن کې. او که چېرته دا باډي دا خپل پوزیشن نه چینج کوي نو دا به څه کې؟ دا په سټیټ اف ریسټ کې. صحیح ده؟ بیا منګه راځو د موشن طرف ته چې موشن څه ته وایي. نو موشن ډیفینیشن به زه داسې ولیکمه، ګوره ښه. موشن a body is said to be in state of motion if it change its position with respect to surrounding. کله چې یو باډي خپل پوزیشن چینج کوي د څه په ریسپیکټ کې؟ د خپل سراونډینګ په ریسپیکټ کې with the passage of ټایم تیریږي او دا باډي خپل پوزیشن چینج کوي، نو دا باډي به زموږ سره په سټیټ اف موشن کې. که دا باډي خپل پوزیشن نه چینج کوي نو دا باډي به په سټیټ اف ریسټ کې. صحیح شو؟ بیا زه تاسو ته دا یو ډایګرامیټیکلی تاسو په دې خبره باندې په ریسټ او موشن باندې زه پوه کوم چې مثال په طور باندې دې ډایګرام ته ګورئ. صحیح ده؟ دا یو کس دی، دا څه دی؟ دا یو کس دی، دا داسې کار وشو، دا د دې سراونډینګ دی. ښه، مثال په طور باندې دلته وایټ بورډ لګېدلی دی، دا چیرز دی. صحیح ده؟ دلته چې دی زموږ سره مثال په طور باندې دلته ټیبل دی. ټیک شو؟ اوس که ته سوچ وکړې که دا باډي که چېرته دا باډي چې وه ته میرمنټ وکړو او دا باډي د دې بورډ نه وه په 2 میټر فاصله باندې، د دې چیر نه وه په 3 میټر فاصله باندې، د دې ټیبل نه وه په 1 میټر فاصله باندې. صحیح ده؟ ته اوس واپس رالی، بیا څه ټایم تیر شو. اوس ګوره د دې باډي نه چې غیر چاپیره څه دي تا ته مې ویل دا د دې څه دی؟ سراونډینګ دی. د دې باډي نه چې غیر چاپیره څه دي دا څه دی؟ سراونډینګ دی. چیر دی، دا ټیبل دی، دا وایټ بورډ دی، دا د دې باډي څه دی؟ سراونډینګ دی. صحیح ده؟ اوس ټایم تیر شو او ته واپس رالی، تا بیا میرمنټ وکړو او دا باډي چې وه دې د خپل پوزیشن نه و چینج کړی، په دې ځای باندې وه او په 2 میټر فاصله باندې د دې بورډ نه وه، په 1 میټر فاصله باندې د دې ټیبل نه وه او په 3 میټر فاصله باندې د دې چیر نه وه. نو ته به څه وې؟ ته به وې چې دا باډي څه ده؟ په سټیټ اف ریسټ کې ده. په څه کې ده؟ په سټیټ اف ریسټ کې ده. ټیک شو؟ ته به څه وې؟ ته وې چې دا باډي په سټیټ اف ریسټ کې ده. ولې؟ چې دې باډي خپل پوزیشن نه دی چینج کړی. اوس که چېرته ته رالی او دا باډي چې وه دې خپل پوزیشن چینج کړی و، مثال په طور باندې دې ځای ته راغلی وه، دې ځای ته راغلی وه او تا میرمنټ وکړو د دې چیر نه، دا زموږ سره 2 میټر رالی، د دې ځای نه زموږ سره 3 میټر رالی، د ټیبل نه دې واپس میرمنټ وکړو 3 میټر او د دې وایټ بورډ نه دې مثال په طور باندې 5 میټر جدا و. ته به وایې چې دې باډي خپل پوزیشن چینج کړی دی، دا باډي څه ده؟ په سټیټ اف موشن کې ده. صحیح شو؟ نو دا و زمونږ نننی لیکچر. انشاءالله نیکسټ لیکچرو کې به موشن ټایپ سټډي کوو. نو که ستاسو چېرته په کوم ځای باندې نه پوهېږئ نو خو اوپنلی په کمنټ کې خپله کوېسچن او خپله رای پیش کولی شئ. انشاءالله تاسو ته به آنسر میلاویږي.
نو ورسره که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو یار دا سبسکرایب کړئ، ځکه چې سبسکرپشن باندې ستاسو نه څه پیسې میسې نه ځي، نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته به زمونږ کوم نوي لیکچرې چې دي هغه به تاسو ته ښه په وخت باندې میلاویږي. نو دا و زمونږ نننی لیکچر، انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ کوو ټایپس آف موشن. تھینک یو سو مچ.